دا سورة البقرہ 102 نمبر آیت تھی. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. او متابعتو کو یهودیانو ما دا هغه تتلو الشیاطینو چې لستو به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کی. وما کفر سلیمانو او نو کافر شوی سلیمان علیه السلام د سحر د عمل په تحلیل سرا ولكن الشیاطین لیکن شیطانان کفرو کافران شویو يعلمون الناس السحر حال دا چی تعلیم بے ورکولو خلقو تا السحر د سحر د جادو. دا مخی آیتونو کی ذکر شو چی دی احمقانو یهودیانو کتاب الہی کتاب اللہ وراء ظہورہم دا اللہ کتاب پسی پشو وشتا او دا شیطانانو لی جادو زدکا او دا غی متابعاتی وکا. دا سحر او دا جادو اتباع دا یہودیانو پر طبیعت کی دا پرتوہ او د سحر اتباع د یهودیانو په طبیعت کې دومره درجه کې راسخ شوی و پخته شوی و چې د دې خبرې اترې د دې گفتگو د دې مخاطبت کې هم د سحر هغه اثر او د دې خبرې د دې گفتگو د دې د سحر متابعت هغه د سحر د اثر نه خالی نو. څنګه چې یو ملما سازی چې وی لکه د پیتلو باندې د سونه او بچړاو کې ملما سازی او د حقیقت پرده پوشی چې ستویلی شي په یهودیانو کې دا سیز ډیر غالب و ملمسازی او د حقیقت پرده پوشی. همدغه شان د دې په کلام کې هم سحر لسانی و د دې په خبرو اترو کې د دې په گفتگو کې سحر لسانی و جادو پکې او صورت به داغه داسې جوړولو د تعظیم او د تکریم خبره به د جادو وی باطل بو خو هغې ته به رنگ د حق ورکولو هغې ته به د تعظیم او د تکریم رنگ ورکولو هغه جادو ته هغه خپل سحر لسانی ته او د دې دا کوم جادو رنگ چې به ورکولو دغه د تعظیم او د تکریم رنگ چې به ورکولو او ظاهر کې به خبره ډېره ښایسته کوله ملمسازي به کوله لکه تاسو تمای چې په پیتلو باندې او پوسپرنه باندې د سونې رنگ چړاو کې سونه ښکاریږي حقیقت کې هغه خاص و خشاک وي.
نو دغه شان د دې سحر لسانی مشهور او صورت داغه د تعظیم او د تکریم بو او حقیقت داغه اهانت او تحقیر بو ظاهر کې بدیر د تعظیم او د تکریم خبرې وي خداغه حقیقت چې بو هغه بسو هغه تحقیر بو اهانت بو سحر بو باطل بو یعنی په حقارت باندې د عظمت ملمکاری به کوله په دې باطل باندې په حقارت باندې په دې دروغ باندې په دې کذب باندې د عظمت د تعظیم او د تکریم ملمکاری به کوله مفسرین لیکلی دي چې حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې شیاطین او جنات دا حسب معمول آسمان ته بداسي برتلل دا جسم لطیف ته یتشکل باشکال جسم لطیف ته سپک بدن دی لکه د هوا پشان نو داسې په بره بتله یا د یو بل په ذریعه سره نو بره آسمان ته به ورسېده آسمان چمړې پورې او د ملائکو منځ کې چې څه خبرې اترې به کېدلې د الله تعالی د احکاماتو تذکره به کېدل هغې ته چې کوم اوامر به ملاو شو حکمونه به د الله ملاو شو نو فرشتو کې ملائکو کې د الله د حکمونو چې کوم تذکره به کېدله هغه به غور سره اورېده د جناتو او چې کله به دوی ته معلومه شوه چې فلانې تاریخ نه دی فلانې تاریخ چې دی په فلانی تاریخ باندې په فلانی وخت کې دا حادثه دا به دنیا کې واقع کیږي یو حادثه ده یو واقعه ده دا به دنیا کې راځي د فرشتو کلام به واوریدو چې هغوی به د الله د حکم مطابق کومې خبرې کولې او د الله د احکاماتو تذکره به کوله نو دی بالته نه راله دا شیاطین او دا جنات او خپل د دی چې کوم ملګري و کاهنان نو دا تمام واقعیت به کاهنانو ته هغه ورو هلته چې کومې خبرې به اورېدلې به 1% خبرې وي 99 باندې دی نو پوهي چې ته 1% خبرې به غوږونو ته رالې نو د هغې تذکره به خپلو کاهنانو وغیره ته هغه وکړه فلانی تاریخ باندې فلانی واقعه فلانی حادثه د رونما کېدو والا د ظاهرېدو والا دا واقعاتو اطلاع به خپل کاهنانو ته دلته ورکړي دی کاهنان به ولګېدل په روی زمین باندې چې کوم کاهنانو دی به په هغې کې څه نور کذب څه دروغ فریب دا د خپل طرف نه ملاو کو دک چې خو به 1% خبرې وي نو هغې سره خپل طرف نه څه دروغ به میلاو کړل او خلکو ته به کاهنانو هغه بیانول لکه اوس هم دې زمانه کې ډېر خلک ځي نه کاهنانو ته ساحرانو ته جادوګرو ته ځي که نه ځي داسې پاکل باندې پردې راغلي دي چې غریبانان ځان ته خپل کار نشي برابرولی او زما او د تا کارونه به برابروي او ډېر غټ غټ فیسونه هم ورکوي نو الله تعالی دې رحم وکړي زموږ دې قوم نه علماو پیژندل سم دې قوم نه سیاستدانانو پیژندل نه دې قوم صحیح هغه دم درود والو پیژندل د دې الله تعالی دې زمونږه کې شعور پیدا کړي مونږ لا شعور کې پراته یو نو دغه کاهنانو خپل طرف نه نور خبرې پکې میلاو کې او هغه به بیانولې او خلکو به د دې کاهنانو دا خبرې په خپلو کتابونو او په خپلو بیاس کې لیکل کنه دي په خپل سپینو پیجونو باندې به لیکل په خپل نوشتو به لیکل او په خپل کتابونو کې به دا خبرې لیکلي رو رو بنی اسرائیل په خپل باندې حضرت سلیمان علیه السلام سره خپل یو ځل دا چلو شو چې حضرت سلیمان علیه السلام کور ته راله او هغه سره په دې ګوته باندې یو رنګ اچولی د منې باندې سټمپونه لګول او مهر به یې پرې لګولو نو دا رنګ چې وویستو دا سلی چې ورته دا یې وویستو دا یې خپل بیبي ته ورکو چې دا واله او زه دی دغه بیت الخلا ته ځم دا واله سومنټو دپاره سلیمان علیه السلام هغه خپلې بیبي ته هغه رنګ او سلی ورکو بیت الخلا ته دننه شو په دې کې د سلیمان علیه السلام په شکل باندې یو جن رالو او شکل سلیمان علیه السلام نو بیبي ته یې وویل د سلیمان علیه السلام چې دغه راکړه څه راکړه هغه سلی راکړه د دې وجې نه د پردې دومره حکم دی جی حدیث مبارک کې راځي کله تاسو لباس په خالی کمره کې یې ځان ته
او خالی کمره کې تاسو لباس بدلوي زنانو ته هم حکم دی سړو ته هم حکم دی نو کلماتو سره وایي نو ځکه که دا کلمات سړی ونه وي د کپړو بدلولو دا چولو نو که دې وخت کې دلته کې زنانه کپړې بدلوي او دلته کې جن موجود وي مرد نو هغه به شکار شي هغه سړی او زنانه به شکار شي که دلته کې سړی کپړې بدلي او کلماتو نه وي چې کوم روایتو کې ذکر دي او دلته کې جن موجود وي او دلته زنانه کپړې بدلي او جن مرد دی یا دا سړی دی نو هغې شکار وشي نو بیا وایي نه خلک یې ګرځوي نه په مختلفو ځایونو باندې مختلفو ځایونو مختلفو پیرانو مختلفو جادوګرو باندې مختلفو عاملانو باندې ګرځوي او بیا ډېر په تکلیف وي نو ټول کور کې چې مریض وي نو ټول کور هم ورسره په تکلیف وي او په سنت طریقو عمل نه کوو سم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې ځای کې دا دعاګانې وایي دلته کې دا دعاګانې وایي یو خو په دې کې کمال دا دی چې هر وخت موږ ته خپل خالق یاد وي او بل دا چې د دې سره سره د دې تمام آفاتو نه سړی بچ وي جناتو د اثر وغیره نه بچ وي سلیمان علیه السلام چې روتو بیت الخلا نه نو بیبي ته وی هغه رنګ ما ته واپس کړه او رنګ خو واپس شو هغه جن یوړو لاړو او کمالي رنګو هغه چې یوړو هغه جن نو په لاس باندې کو په ګوته یې واچولو لاړو په تخت سلیماني باندې کېناستو سلیمان علیه السلام ډېر لوی حکومت نو په تخت سلیماني کېناسته او شکل بدل شو جسم لطیف یتشکل باشکال مختلفه سلیمان علیه السلام په شکل باندې او ټولو یې تابعداري شروع کړه چې دا سلیمان علیه السلام او دلته سلیمان علیه السلام بیبي ته وایي چې دغه راکړه هغه رنګ راکړه سلیمان علیه السلام چې بیبي ورته تا چې عثمانه واغست سلیمان علیه السلام پوه شو چې دوی خو خپله کاروایي شروع کړه لاړه او بار چې ووتو خپل تخت روانېږي چې ګوري نو په تخت شاهي باندې هغه جن ناست دی هغه چې ناست دی نو سلیمان علیه السلام لاړو قریب او یو ته وي بل ته وي ګورې دا سلیمان علیه السلام زیم او دا نه دی ګوره په تخت چې ناست دی ډېر وروستو شه سلیمان علیه السلام دغه دی چې ناست دی او شکل سلیماني د هغه جن شکل سلیمان علیه السلام پوه شو چې کاروی د دوی شروع شو د دوی سحر او د دوی جناتو جادو لاړو سلیمان علیه السلام سمندر طرف ته او هلته الله ته منت سماجت شروع او دلته کې چې ملک کې کومه فیصلې کېږي په روی زمین باندې هلته کې چونکې جن ناست دی نو غلطې فیصلې کېږي ټول د شریعت خلاف فیصلې کېږي د وخت علما هم حیران شول چې سلیمان علیه السلام باندې څه چلو شو دا حالات څنګه شو دا دی څنګه فیصلې کوي څنګه حکمونه جاری کوي هغه هم دې دپاره چې د دوی باندې څه اثر وشو څه چلو شو دې دپاره تورات ختمونه یې شروع کړي کثرت سره علماو حکم وکړو چې تاسو تورات لولئ او تورات خپله وظیفه جوړه کوئ او د دې ختمونه شروع کوئ د دې تلاوت شروع کوئ دا د تورات ختمونه دلته کې علماو شروع دعاګانې شروع شوې علماو په حکمونو سره هلته سلیمان علیه السلام سمندر کنارې ته لاړو هلته کې یا دعاګانې غواړي منت سماجت کې الله تعالی ته دعاګانې غواړي دا دعاګانې کې دي د دعاګانو او د تلاوتونو او د وظایفو او د تورات ختمونه د دې اثرات وي که نه د دې ډېر لوی اثرات وي دې دوران کې هلته کې یو ماهیګیر شو نو هغه یو مایع راکاږو د دې نه مخکې چې دا ختمونه کېدل نو د دې اثر په هغه جن باندې وشو فوراً هغه جن والوت او لاړو د شاهي تخت نه او هغه سلی چې دی هغه رنګ هغه په اوبو کې وغورځولو او هلته سلیمان علیه السلام موجود هغه سمندر کې وغورځولو دلته کې یو ماهیګیر راویستو هغه مایع چې ټک ټک شو په هغې کې هغه رنګ راووته هغه چې کوم د سلیمان علیه السلام والو هغه سلیمان علیه السلام راواغستو او په لاس باندې کو او بیا خپل شاهي تخت ته راغلو دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د دې ډېره لویه چرچه وه مفسرینو لیکلي حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې شیاطین او جناتو تاسو ته څنګه ما وویل حسب معمول به د اسمان طرف ته تلل هلته نه به دا خبرونه راوړل کاهنانو ته به دا واقعات
هغه بیانول دا واقعیت به کاهنانو مخکې د دې اطلاع خلکو ته کول خپل مریدانو ته دا به لیکلی شو دې کې به 1% هغه خبرې وي او نور به 99 دی ځان نه شامل کړي او دینه کتابونه ډک شو رو بنی اسرائیلو کې دې خبرې د دې سحر او جادو د اعتقاد شکل اختیار کو اعتقاد جنات او شیاطین دی غیبدان بھی داسې حضرت سلیمان علیہ السلام ته د دې خبر اطلاع شو چې د دومره کتابونه لیکل کېږي او لیکل شوي دي او بیازات لیکل کېږي دا ټول قسم ټول کتابونه چې دا پکې لیکل شوي د دې کاهنانو د ژبې هغه کهانت هغه سحر هغه جادو دا ټول کتابونه ټول بیاز راجمع او یو لوی بکسه کې بند کړل او د خپل تخ لاندې دفن کړل چې خلکو دا ګنده عقیده ده او د اعتقاد په دې سحر جادو باندې جوړ دی نو دا ټول دفن کړل او خلک په دې باندې پوی کړل علماء ته حکم فرمایلو شو دای پوی کې د سحر او د جادو په دې حقیقت باندې چې دا ټول فریب دی دروغ دی او دا کفر دی دا کفر امیز خبرې چې دي د دې د ویلو چې څوک دا په ژبه راولي د دې تهدیدي ممانعات او فرمایلو حضرت سلیمان علیہ السلام چې کله وفات شو نو د سلیمان علیہ السلام د وفات نه بعد جنات او شیاطین جنات چې او شیاطین چې نو دا جاهلان او جهالا دوی دوکه کړل او دفن شده چې څومره کتابونه سلیمان علیہ السلام چې دفن کړي هغه د وفات نه پس هغه راوستل او د دې د کتابونو وجنه چې دا راوستل نو خلکو ته دا خبر وکا چې سلیمان علیہ السلام کوم حضور لوی حکومت کولو د دې کتابونو برکت سره کول دا کوم چې د سحر او د جادو کتابونه داغه د تخ لاندې نه وروته نو د چې دومره لوی حکومت په جناتو باندې په انسانانو باندې هوای الله تابع کړي وا چارین پرین وغیرہ او جنات تابع نو دا د دې کتابونو د وجنه يهوديان خپل دین ادا د يهوديانو پیغمبر بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام د خپل دین او خپل کتاب ول علم پرې خودو او د سحر علم تابع شو هغه پسې ولګي کم چې دروغ کوم فراډ کوم فریب کوم دوکا وا کوم باطل کوم جھوټ آی پسې ولګیدل او داغه تابعداري شروع کا او کتاب ول علم د تورات پرې خود خپل دین پرې خود لکه نن چې مسلمانانو خپل دین او دینی شریعت پرې خود لدي آسمانی کتاب نه روګردانی کړی دا غری ته پتم نشتا چې موږ نه الله تعالی سم مقصود دې سم مطالبه دا او څه فرمایي حتی چې زمونږه د ناظری صورت حالم خراب دی حتی چې زمونږ منځونو کې د قرات صورت عالم خراب دی تر دې پورې مونږ د زوال شکار شو تر دې پورې مونږ وګرځیدو او داوامه د ډیر زبردست مسلمانۍ ده الله تعالی دې مونږ چې کومه دعوه د زبردست مسلمانۍ الله دې په دې کې مونږ کامیاب کړي او دغه فکر دې الله مونږ سره پیدا کړي نو څنګه چې نن مسلمانانو خپل دین خپل قرآن خپل شریعت خپل اسلام هغه پسې پوش ویشته دی او هغه ځای کې عمل کې چې کوم ځای خپل مفاد وي او کوم ځای ورته خپل فائدہ ښکاریږي دغه بنی اسرائیل هم دغه کار کول خپل دین تورات شریعت اسلام پرې خودلو او د علم سحر تابع شوی او د جادو تابع شوی او په خلکو کې دا سحر چې دی وخت کې خور شو او جادو خور شو په دغه دور کې سلیمان علیہ السلام نو دا دو طریقو سره خور شو دو طرفونه یو حضرت سلیمان علیہ السلام په زمانه کې جنات او انسانان به یو ځای دا اوسېدل ځکه جنات او سلیمان السلام تابع نو دی زمانه کې چې دا یو ځای اوسېدل نو دی انسانانو د دې شیاطینو نه سحر زده کړ سلیمان علیہ السلام په دور کې دا کار وشو یا دا هغه نه پس دا وشو چې کله دی دا کتابونه راوویسته او خلکو ته دا ذکر هم وکړو او د دې اثرات هم خلکو ته وښودل نو خلکو دا شروع د دې زده کړه شروع کړه دلته کې آیات کې الله فرمایي چې دا کار د کفر دی دا سحر او دا جادو سلیمان علیہ السلام دا خلکو ته نو زده کړي سلیمان علیہ السلام ټول لا جمع کو او خپل تخ لاندې دفن کو
نو یو دغه طریقې سره خور شو چې یو ځای اوسېدل. دویم دوه فرشتې الله راولېږلي، آیت کې ذکر دی هاروت او ماروت. دوه فرشتې وي او بابل ښار ته دی رالی، د انسانانو په شکل کې هغه رالی، الله راولېږلي. دی ته علم سحر متعلق ښه علم و پوهه وه چې څوک طالب به راتلو چې د دې طالبو چې علم سحر زه هغه زده کړم، نو اول به دې فرشتو هغې ته تعلیم ورکولو چې دا ګورې سحر چې دی دا کفر دی او دا شیطانی علم دی، دا کفریات دي او د دې زده کړې سره او دې باندې عمل کولو د وجې نه انسان د ایمان نه خارجېږي او کفر کې داخلېږي. نو دا تعلیم به ورکولو اول چې په دې تعلیم به هغوی نه پوهېدل او د دې پروا به نه و چې انسان د ایمان نه وځي او کفر کې داخلېږي او دا فریب دی، دا باطل دی. نو بیا به هغوی چې به اصرار کولو چې موږ ته د دې تعلیم راکړه، موږ دا زده کړه کړو، موږ په د ضرورت په وخت کې به پکار شي، نو دا تعلیم به دی ورکو. هغې نه پس الله تعالی د دې په ذریعې سره د دې بندگانو امتحان کولو، د دې فرشتو په ذریعې سره د هاروت ماروت ذریعې سره د دې بندگانو آزمایش منظورو، د دې امتحان منظورو. نو الله تعالی فرمایل چې داسې علمونو سره چې د آخرت هیڅ نفع نشته بلکې سراسر نقصان دی. د سحر تعلیم، د جادو تعلیم، د منترو د دې تعلیم زده کړې سره نقصان شته او فایده په دې کې نشته. د چنټکو فایده دا ټول نقصان دی. نو دې کې هیڅ نفع نشته بلکې دا سراسر نقصان دی. دنیا کې هم ضرر دی، ځکه چې د ښځې خاوند منځ کې جدایي راوستل، د دې سحر په ذریعې سره د وروڼو منځ کې جدایي راوستل، د رشته دارانو منځ کې جدایي راوستل د سحر او د جادو په ذریعې سره، او په چا باندې سحر او جادو کول، هلته تکلیف ورکول. نو دې سره خو لږه دنیا ظاهر کې مخې ته راله چې چاته بل چاته تکلیف ورکړي او د خلکو د ضرر باعث یې، ته به داسې پاتې شي که نه جیسے کاریابري به نه. نو دنیا کې هم ضرر دی او بل دا چې بغیر د الله تعالی د حکم نه څه کېدی نشي، څو پورې چې الله تعالی نی غوښتي نو هېڅ نشي کېدی. خو تا خپل هغه دغه ظاهر کړ، خپل علم دې ظاهر کړ، خپل عمل دې ظاهر کړ، تکلیف دې بل ته ورکړ د چنټکو په خاطر باندې. او علم دین او علم کتاب د دې په ځای باندې زده شي د الله دین او د الله کتاب او شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم. نو دنیا کې هم خوشحالي ده، دنیا کې هم راحت دی، دلته هم امن اطمینان دی او د الله په نسبانې ثواب هم ډېر دی، دلته کې اجر او ثواب هم ډېر دی او مغفرت هم دی. دا دوه فرشتې چې راغلي وي دا د خاص حکمت په بنا باندې الله تعالی نازلې کړي وي چې دوی به دا تعلیم ورکولو. او دی حکمت دا و چې خلق په دې سحر کې او په دې معجزه کې دوی ته فرق معلوم شي. معجزه، سحر او کرامت کې د خلکو ته فرق واضح شي چې معجزه څه ته وایي او سحر څه ته وایي. چې په د پیغمبر په تعلیم کې او د جادوګر په تعلیم کې څه التباس او څه اشتباه خلکو ته رانشي، دا ختم شي. ځکه چې ظاهرا د معجزې په شان سحر هم خارق عادت ښکارېږي، معجزې په شان عام خلک نو د دې وجې نه عام خلک پرې نه پوهېږي. نو عام خلکو د پوهې دپاره الله تعالی دا دوه فرشتې راولېږي. یعنې الله تبارک وتعالی دا دوه فرشتې په صورت د انسانانو کې بابل ښار کې دلته راولېږلي چې خلکو ته د سحر حقیقت په هغې باندې پوهه کړي چې د سحر او د جادو حقیقت څه دی، چې خلکو ته سحر او معجزه کې اشتباه مخې ته رانشي. او چونکې مقصود په دې کې دا و، دغه مقصد باندې راغلی وي، دې وجې نه دا دواړه فرشتې چې وي دی به چاته نه تعلیم نه ورکولو څو پورې چې هغوی ته به دا خبره نه وکړي چې مونږ راغلي یو، خو مونږ د دې مخلوق د ازمایش دپاره الله تعالی رالیږلي یو، مونږ د امتحان دپاره راغلي یو چې څوک سحر زده کوي، کفر او معصیت کې داخلېږي او چاته حقیقت معلومیږي هغه د دین احتیاط او پرهیز کوي. نو خلاصه د کلام دا شوه چې یهودیانو خپل دین او د کتاب علم دا پسې پوشي ویشتی و، دا رستو کړی و، دې باندې عمل نه کولو او د علم سحر پسې ولګېدل او د سحر علم په خلکو کې دغه طریقو سره هغه خور شو، مشهور شو.
خجی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان او متابعتو کو یهودیانو د هغه څه تتلو الشیاطینو چې لستلو به شیطانانو په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او نو کافر شوی سلیمان علیه السلام د سحر د عمل په تحلیل سره ولکن الشیاطین لیکن شیطانان کفرو کافران شویو یعلمون الناس السحر حال دا چې خوتلو به خلقو ته سحر وما انزل علی الملکین او متابعت بکولو ما دا غشی انزل چې نازل کړی شوی علی الملکین په دوو فرشتو ببابل په ښار د بابل کې عراق کې هاروتا چې نوم د یوې فرشتې هاروت و ماروت او د بلې فرشتې نوم ماروت دی وما یعلمان نه به کوله ښودنه او تعلیم دوی نه به ورکولو تعلیم دی من احدن دې دواړو یعلمان تسنیه ده نه به ښودلو تعلیم دې دواړو فرشتو من احدن هیڅ چاته حتی تر هغه پورې یقولا چې وبویل دواړو فرشتو انما بېشکم خبره دا ده نحن فتنتون چې مونږ امتحان یو د طرفه د الله فلا تکفر نو مه کافر کېږه چې هر تعلیم زده کې یہ باندې عمل کې نو کفر کې به داخلېږي داسې مه کوه ویتعلمون نو زده کولو به هغوی منهما د دې دواړو نه ما هغه شی یفرقون چې جدایي به یې راوسته به په هغې سره بین المرء په منځ د خاوند و زوجه او د بیبي د هغه کې وما هم د ښځې خاوند منځ کې جدایي به یې راوسته وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ننم دی په دې خبره زیاتر په دې کې ملوث دا زنانه وي د سحر او جادو تعویذونه او دې څیزونو پسې ګرځي د دې سحر او د جادو د دې په ځای باندې الله طرف ته رجوع فرمایي او الله ته سجدي لګوي 2 رکعاته مونځ کوي او مسلې به الله تعالی حل کوي بل طرف ته داسې کوي چې دغه بل ته د تکلیف ورکولو دپاره دا څیزونه کوي کله یو عامل پسې ګرځېدلی کله بل جادوګر پسې ګرځېدلی او مخ د دنیا بله پیسې هم په دې باندې خرج کړي نو دا ټولې دوکې دي او فریب دی دې سره څه نه کېږي د دې په ځای باندې الله نه دعاګانې غواړه چې مسلې الله تعالی حل کړي مسلې جوړو نو یو دی دا جرم وکړو چې لاړې ساحر او کاهن ته بل دی دا جرم وکړو چې بل ته تکلیف رسي ښځې خاوند منځ کې جدایي راولي او یا نور نقصانات کې دا بل جرم شو الله دې موږ تاسو ټول د دین او ساتي او الله دې زموږ اعتقادات صحیح کړي چې موږ کې دې صحیح شي دا بنیادی شی دی دی به دا چل کولو بین المرء و زوجه وما هم بضارین به نبو دوی ضرر رسونکي به په دغه سحر سره من احدین اچاته الا باذن الله مگر په اذن حکم د الله سره ویتعلمون او زدکی دا یهودیان ویتعلمون او زدکی دا یهودیان ما هغه څه یضرهم چې ضرر رسی دوی ته ولا ينفعهم نفع نه رسی دوی ته ولقد علموا او خامخا په تحقیق پوهېدل دوی لمن اشتراه چې خامخا لمن کې لام تاکید دپاره لمن خامخا هغه څوک اشتراه چې اخلي یعنی زدکی په اعتقاد د جواز اخلي یعنی زدکی او تعلیم زدکی په اعتقاد د جواز سره ما له چې اخلي او زدکی هو دا سحر اشتراهو کی هو زمیر دی سحر تراج دا سحر زدکی ما له نشت دلرا فی الاخرتی پا آخرت کی خدا پا اعتقاد د جواز بانی زدکی نشت دلرا پا آخرت کی من خلاق حس برخا دنے کئی ولبئس ما شرو به او خامخا دیر بد دی آغشی شرو به چی اغست دی دوی به پاغی سرا چې اغستی دی دوی به پاغی سره انفسهم حصه د ځانونو خپلو لو کانو یعلمون کچری ویدوی چې پوهېدلی چې په بد انجام د سحر نو دا به کله نه زده کولو ولو انهم آمنو او که په تحقیق دوی ایمان راوړی وی واتقوا پرهیزګاري کړی وی لمثوبة من عند الله خیر نو خامخا ثواب د طرف د الله تعالی نه خیرون ډیر غوره دی لو کانو یعلمون کده کوي دوی چې پوهېدلی
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان متابعت کو یهودیانو دا غسه چې لستلو بس شیطانانو په زمانه د بادشاهی سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو نو کافر شوی سلیمان علیہ السلام د سحر د عمل په تحلیل سره ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان کافران شوی يعلمون الناس السحر حال دا چې خودلو به خلقو ته سحر وما انزل على الملکین متابعت به کولو دا غشي چې نازل کړی شوی په دوو فرشتو چې نازل کړی شوی په دوو فرشتو په ښار د بابل کې هاروت او ماروت چې نوم دی هاروت او د بلې ماروت دی وما يعلمان نبکو ولا خودن دوی دواړو فرشتو من حد هچاتا حتی ترغه پوری یقولا چې وبویل دواړو فرشتو انما بشکم خبر دادا نحن فتنه چې موږ امتحان یو د طرف د الله فلا تکفر نو مکافر کیږي ويتعلمون نزدکول بدوی دی دواړو منهما ذکول باغوی منهما د دې دواړو نه ما غشی یفرقون چې جدای به راوستله پاغې سره بین المرء و زوجه په منځ د خاوند او بیبي دغه کې وما هم ضارین به من احد الا باذن الله نه به دوی ضر رسونکي په دغه سحر سره چاته مگر په اذن حکم د الله تعالی سره ويتعلمون ما